صدر لګلې مخبر دا نظم دی درغه وګوره ګروپ کې وګوره. بسم الله الرحمن الرحیم. دا صفات الکریم چې دی دا تاسو کولو کو کنه نو دی باندې درو کسان نمونه دي. نظم المشایخ احمد عبد العزيز الزيات، ابراهيم علي شحاته السمنودي، عامر سيد عثمان. دا درو کسو دا نظم لیکلی دی. نو راځي چې دی باندې خبره کوله ولخه دا سوق ولي کې ځان سره مختصرا لیکوخه پوره تعریف نه لیکو. د دې احمد عبد العزيز الزيات خپل پوره نوم ولي کې علامه محقق الشيخ احمد عبد العزيز بن احمد بن محمد الزيات. په مصر کې چې د کوم خلکو عالی سندونه تیر شوي دي او چت سندونه یې کې دا شیخ زیات صاحب دی. دی په قاهره کې 1907 هجری کې پیدا شو. 1907 او دغه ځای کې لوی شو قاهره کې. بیا زهر تلړ جامع زهر ته او یو استاد نه سبق ویلی چې دغه ډیر اوچت سړی دی شیخ حنفي بن ابراهيم السقا. سين قاف الف السقا. دي احمد عبد العزيز الزيات صاحب دا غنم سبق ویلو او دغه شانتي د عبد الفتاح هنيدي دغه سبق ویلو. عبد الفتاح هنيدي اشره صغرام ته ویلو او اشره کبرام ته ویلو. او دا اخیری کسته چې دا هنيدي نه سبق ویلې دی بیا هنيدي سه وفات شو. دا ډیر اهم خبره وی. کله کله یو عالم جمدی وی او بس یو شاګرد داغه نه سبق کوي او چې څنګه د سبق کوي هغه استاد وفات شي. مسله دی کې دی چې داغه اخیری شاګرد دی او داغه سند بیا دنیا کې عالی چلیږي. نو دی وجنه هنيدي صاحب اخیری شاګرد ده بچ د سبق کوي هغه بیا وفات شو. د اوچت سند چلیدو. دا مونږه خبره کوو د احمد عبد العزيز الزيات صاحب. د استادو عبد الفتاح هنيدي. او بیا جيبه خبره دا وا چې دا هنيدي په هغه کسانو کې دي چې دم امام متولي صاحب چې کم دی د باندې سبق ویلو او دام اخیری کسو چې متولي صاحب نه قرائت ویل. نو شیخ زیات استادو عبد الفتاح هنيدي او د هنيدي صاحب استادو شیخ متولي رحمه الله. نو شیخ زیات سے بیا مزید قراتونه چې دي د عشره صغرا کبرا نه بعد والا قرات شاذه د شیخ ضباع رحمه الله دا مشهور عالم تیر شوی دی. دا نمونه باز زیات ساتي ځان سره هغه باندې قرات شاذه وی شیخ زیات سے. دی بیا وفات شو په 1424 هجری کې دی وفات شوی دی. 1424 یعنی اوس 1444 د سړي 1444 کې 45 دی. ګینه درنه دغه 44 کاله مخکې وفات شوی تقریبا. او چې سند الله پاک ورکړو شیخ زیات صاحب ته. دریم چې کوم کس دی دا متن لیکلی دی دا غنوم دی شیخ ابراهیم السمنودي. د دې سمنودي سه ویډیوګانې ملایويږي په نت باندې ډېر بوډا دی او دا زمون په یو واسطه استاد دی سمنودي سه.
استادان داسې دي چې دا سمنودي صاحب په یو واسطه شاګردان دي بلکې ډایرکټ شاګردان دي یو دا شیخ علي بن سعد غامدي صاحب دا د سمنودي صاحب ډایرکټ شاګرد دی او دویم زمونږ استاد د شیخ یسری عوض هغه هم ډایرکټ شاګرد دی سمنودي صاحب او دا زیات صاحب چې دی نو دا زمونږ په یو سلسله کې داسې دی چې شیخ محمد ابراهیم میر محمدي حفظه الله تعالی استادو عبدالفتاح مرصفی صاحب او د مرصفی صاحب استادو شیخ زیات نو شیخ زیات زمون په دوه واسطو سره په دغه اعتبار سره استاد دی شیخ عبدالفتاح مرصفی صاحب او داغي استادو شیخ زیات صاحب ابراهیم سمنودی صاحب سمنود د مصر کې علاقه ده او دی 1915 کې پیدا شو پوره نوم د دی الشیخ علامه المقری ابراهیم بن علي بن شحاته او سوق شحاثوي السمنودي دی د لسو کالو چې حفظ وکړو او بیا د هغې نه وروستو شاطبیه او داسې دره او داسې نور کتابونه د زباني یاد کړ بیا قاهرې ته لاړ او هلته کې ډېره موده استازو او دغه شانتې شیخ زبر دلوي چې الله پاک تعالی ډېر ذهن کړی دی نو طیبه حفظ کا او فتح الکریم دا حفظ کا فتح الکریم دا متولی صاحب لیکلی دی فتح الکریم انشاءالله دی باندې بیا خبره کوو دا بیا وروستو ستاسو اوس مې مونږ وایو الحمدلله د استادانو نه مونږ وایو فتح الکریم او د هغې شرح الروض النظیر دا مونږ روزانه کلاس وي د شپې دې ورځو باندې 11 بجې 11 بجې د مونږ شپې کلاس وي دا مونږ وایو الحمدلله نو دلې وی چې ته دغه کتاب یاد کا فتح الکریم د الله متولی صاحب نو الله پاک ورته ذهن ورکړو هغې یاد کو بیا عزو الطرق جدا شی دی عزو الطرق دا جدا شی دی په دې باندې کتاب لیکلی دی متن عزو الطرق انشاءالله الله یې تاسو ته ژوند درکړي خدای مو شوق دا ژوندی وساته نو انشاءالله تعالی چې دا ټول شیزونه تاسو ووایئ نو بیا بالا تاسو پوه شئ چې سیره څو پخېږي الله دې ما ته هم را نصیب کړي او دا ټول زباني دی من خو زه کمزور یم ما سره بل ملګری دی شیخ رامي جمال نومې دی عزو الطرق ورته زباني یاد دي ما ته بعضې ځای کې یادي داسې مسله راشي شیخ عمر عبدالله صاحب وایي اکثر زمان هم والي بعضې ریکارډینګونه شته زه به یې درته ولیږم وایي دا را چې نری ده کوم کتاب نه ده ماشاءالله شیخ رامي ته زباني یاد دی او ټرسټ کې لګیا شي فلان کې کتاب هغه شعر وایي ټولو کتابونو نوم والي په دې کتاب کې دا را نری راغلی ده الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته را نصیب کړي نو دغه عزو الطرق دی ټول یاد کړه بیا د قرات شاذه د دې حنفي السقانه ویلي دي دی وجنه په دې زمانه کې اوس زمانه کې د ټول نه عالی سند چې چلیږي د حنفي السقا چلیږي لکه زمونږ استاد دی شیخ علي بن سعد غامدي صاحب دا استاد دی سمنودي صاحب او دا استاد حنفي السقا دا اوچت سند دی په دنیا کې بیا دی په سمنود کې وو او ډېر کتابونه دې لیکلي دي سمنودي صاحب چې دی دا بحر دی په ده ځان ته یو کتاب لیکلی شوی دی چې علامه سمنودي صاحب په قرائت کې څونه خدمات کړي دي لوی کتاب پې لیکلی شوی دی هیڅ شی نه دی پرېښودی تجوید قرائت سبا قرائت ثلاثه عشره کبرا هیڅ شی ته نه دی پاتې او نظم کې لیکلي دي نظم اشعارو کې لیکلي دي بیا تقریبا دی په رمضان المبارک کې عمر وجوه 1429 کې دی وفات شوی دی یعنی د شیخ زیات صاحب نه 15 کاله پس یا 4 کاله بعد 1429 کې وفات شوی دی دریم چې کوم کس موږ سره د متن کې شامل دی دا غنوم دی الشیخ عامر بن سید عثمان الشیخ عامر بن سید عثمان د پورا نوم دی الشیخ العلامه المقری چې دی مشهور په عامر بن سید عثمان باندې دی په مصر کې یو علاقه وه ملامس هغې کې پیدا شو 1900 هجری کې پیدا شو 1900 کې
1900 دیم د 9 کالو لانو چې قرآن حفظ کړو او دغه شانت روایت حفظ یعنی تقریبا 1911 کې دی خو د قرآن حافظ د تجوید سره د مکمل حافظ با تجوید بیا د قراءات د پاره لاړ او مختلف استادان له قراءات ویل چې هغه کې د سند په قراءات عشره کبرا کې د طیبین علي بن عبد الرحمن بن سبيع دا د استادو او چې دې ته راورسید وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها نو دا علي بن عبد الرحمن بن سبيع رحمه الله دی وفات شو نو به دوباره یا دغه زینه یعنی د وقال اركبون پس آیت داغه چې کوم شاګردو همام بن قطب بن عبد الهادي هغه ته قرآن شروع کو مکمل عشره کبرا بیا سره برابر کا بیا دی التکی په معهد القراءات کې استاد شو او بیا نور الله پاک ورته دا ډیره ترقی ورکا او عموما د چسونه تلاوتونه کوي شیخ عبد الباسط صاحب شو یا خلیل حسری صاحب شو مصطفی اسماعیل شو دا ټول د شاګردان دي دا ناشنا کار دی او د مصر یو یعنی زمونږه هدل تداسي نشته په مصر کې یو عهده ده المقاري ورتوي المقاري المصريه نن سبا تقریبا د احمد عیسی العصراوي دی مونږ ته چې سندونه راکول په هغه عهده باندې نن سبا غلي دا د مصر د ټول غټ استادي غټ قاری نو هغه ته خدای پاک ورکړی و شیخ عامر عثمان صاحب ته بیا دا مجمع ملک فهد والا چې دی نو دی مدینه ته راوستو ریکارډینګ ته دی کینو او د ټول د مخکې تلاوتونه کول او دی وو د غلطي وباسره چې دا ټیک یو دا ټیک نه دی بهرحال الله تعالی ته ډېر لوی علم ورکړو او دی بیا تقریبا په دې 1408 هجری کې دی وفات شوی دی ټول مخکې وفات شوی دی یعنی په درو کسانو کې 1408 هجری کې 90 سالو مرو چې وفات شوی دی دا درې کسانو دی په دې درې کس باندې دا کتاب لیکلی دی تنقیح فتح الکریم په درې کسې لیکلی دی او چې تاسو دا پته چې دا تنقیح فتح الکریم د سنه جوړ شوی دی دا یادو ساتئ چې تنقیح فتح الکریم چې دی دا متولي د کتاب نه جوړ شوی فتح الکریم دا غینوم دی فتح الکریم دا کتاب نوم دی فتح الکریم او دا اغینا دا استادانو لګیدو او دا تنقیح فتح الکریم ته جوړ کو فتح الکریم چې دی دا زګورم چې دی کې سو اشعار دی به تاسو ته وایم ښه دا کاری سے چې مختصر دی وجنه دا ماته یو خبرم را یاد شو دا داسې چلو شو چې متولی سے بولی کولو فتح الکریم چې فتح الکریم ولی کولو دا تقریبا وو 800 شیرونه 798 شیرونه فتح الکریم 800 اشعارو کی متولی سے بولی کولو فتح الکریم نظم او دا بری علماء یاداو بیا دا درې استادانو لګیدا او دی دا فتح الکریم تنقیح کو تنقیح معنا دا غي تنقیح صفاوالی توي او خولوالی توي او سمرا سمکو نو چې دوی سمرا سمکو نو دا هغه 800 شیرونه ندی جوړ کو 463 شیرونه 463 دا کم شو یعنی دا مختصر شو دا غینه فتح الکریم کې 798 بیا فتح تنقیح فتح الکریم چې دی چې اوس به مونږ وایو دي کې 463 شیرونه دي یعنی سلوریم سو ته راوست بیا غالبا د سمنودی سیبو کو هغه کتاب ما سره یو منټ هغه بیا ولګید هغه مزید په دې باندې کار وکړو په دې تحریرات باندې او هغه بیا ځان ته وګت کار دی هغه کوم کړی دی
بهرحال ان شاء الله که بیا ټیمونه هغې باندې بیا خبره وکړو او ځکه چې هغه بیا ځان ته لویه موضوع ده نو هر یو بیا ځان ته کړی بیا سمنودي صاحب پې ځان ته کار کوو نو ده 1400 شعرونو ته ورسو سمنودي صاحب یعنې نور هم تفصیلا کو بهرحال د علماو کوشش دا و چې مونږ دا علم چې دی دا را آسان کو دا یعنې څو چې طلباو ته را آسان کو دا عزو الطرق چې تاسو ته زه یادوم دا متولي صاحب لیکلی دی متن عزو الطرق یعنې چې دې کې مونږ دا وایي چې کم کتاب نه ادغام راغلی دی کم کتاب نه اختلاس راغلی دی مثلا تاسو الدار باندې سوسی دپاره وقف کوئ الدار اوس دا فتحه د کم کتاب نه ده نو عزو الطرق کې وایي چې وفتح نحو الدار للسوسي نرويه من روزة مالكي غاية الاختصار مع كفاية كبرى ومصباحي وهكذا من جامع ابن فارسي كذا من التجريد عند الفارسي كذاك لابن حبش من روضة أخرى وفي الكافي عن أهل بصرة وخلف مبهج ومستنير بس دي زي بولي ده فتحي هذا كتابنا رالا بيدا موجي تقليل كو الناري الداري تقليل كو ده كم كتابنا دي وقلل الكافي بلا نكير عن أهل بغداد روي لكنه قد خصه بالروم فاحفظ عنه نو دا اوس دی کې بیا دا وایي چې دا کم کتاب نه راغلی دی او دی بیا ځان ته فایده ده چې دا ته پته چې دا کم کتاب نه ده نو دی کې د قراءات حفاظت کیږي اسې خو چې سړی شروع کی نو مد بدل چې څنګه کوي که څنګه نه کوي دا سختي سونه وجې دي دا کوي که نه کوي خو د تحریراتو دا فایده ده چې قرآن شریف حفاظت کیږي نو دا اهم یو څو خبرې وي ان شاء الله قبل بوته به ان شاء الله په دې خبره کوو چې طیبة النشر دا یوازې نشي ویلی ښه څوک چې طیبة النشر یوازې وایي مثال یې داسې دی چې هسې په زول ګرځي راګرځي څه کار یې ني او کله چې کوم دی پېښور ته ځي او کله لاهور ته ځي او کله پنډۍ ته ځي خو څه کار یې ني هسې ځي نه چکر په غرض هم نه ځي هسې په زول ګرځي راګرځي د طیبې چې ځان ته وی داسې مثال دی طیبه به هله ته صحیح وی چې طیبه باندې ته تحریرات وی د یو عالم هغې باندې به خبره کوو چې څو قسمه تحریرات دي په دنیا کې او الله تعالی قبولیت